بسم الله الرحمن الرحیم. نن د لوی اختر شپه ده او حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه حدیث دی. فرمایي وي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی مونږ ته چې کم مسلمان چې د دوو شپې یادې د دوو اخترونو د شپې یو د وړوکي اختر شپه او بل د لوی اختر شپه چې په دې شپه باندې سړی عبادت وکي، قیام وکي، ذکر وکي، تلاوت وکي، الله ته توبه وباسي او د الله نه ضرورتونه حاجتونه ټول وغواړي او عبادت کې د شپه تیره کې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د دې سړی زړه به نمبري لم یمت قلبه، د زړه به نمبري په هغه ورځ باندې، په کم ورځ باندې چې به د ټولو خلکو زړونه مړوي، د قیامت په ورځ باندې، محشر په ورځ باندې به د دې سړی زړه به هغه نوي مړ، باقي د ټولو خلکو زړونه به مړوي. نو چې کم شپه هغه د عبادت ته کم از کم سړی سبحان الله الحمدلله الله اکبر آیت الکرسی ماخصوصن مونږ د جمع سره او دغه شانتي سحر د اختر ورځ ده سنت طریقه ده سړی د وخت پاسي جمعه ته راشي دا دواړه منځونه سړی ادا کړي د ماخصوصن مونږ د جمع سره او دغه شانتي سحر مونږ د جمع سره د ټول شپې عبادت اجر او ثواب میلويږي. دا روایت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه نقل لې. نن شپه د لوی اختر شپه ده، ذکر کول پکار دی، دعا کول پکار دی، عبادت کول پکار دی. الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ټول ته په دې شپه باندې د عبادت کولو توفیق راکړي. آمین.